دا مسله په دې نن دور کې د هر دویم کس سره راځي. تپوس یې دا کلی وی چې زه کله سهار را پاسم نو ما په ځان باندې شک راشي چې په ما باندې غسل لازم شوی دی او حالانکه پرتوک چې کوم پرتوک باندې اثر نه. نو دا مسله تقریبا چې په دې نن دور کې د هر دویم کس دا مسله راځي. دا انتهایی عمومي مسله ده خو دا انتهایی اسانه ده. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وسئل رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه یو کس تپوس وکړ تپوس تی وشه عن الرجل دا هغه سړي مبارکي الذي یجد البلل چې هغه لوندواله عمومي لوندواله په پرتوک کې لوندي. نو دا بس کوي. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایلی یغتسل دا سړی به غسل کوي. کس په سحر کې را پاسید خپل پرتوګې چې کنه پرتوګې لوندې اوس کو د سړی خوب لیدلې کو نه لیدلې کده ته خوب یاد یا کو نه یاد. او حدیث کې دا الفاظ هم راغلي دي چې الذي يجد البلل ولا يذكر احتلاما چې پرتوګې وکړو نو پرتوګې لوندې لیکن احتلام ته یاد نه چې په ما باندې احتلام شوی دی په ما باندې غسل لازم شوی دی خوب لیدلې خوب ته یاد نه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فرمایل یغتسل دا سړی به غسل کوي. بیا دې بل سړی په باره کې تپوس وشه لکه څنګه چې دې مرګري دا تپوس کړي یو کس دا ګمان کوي الذي يرى انه قد احتلم یو سړی دا ګمان کوي چې ما ته احتلام شوی دی او حالان کې احتلام ته نه شوی پرتوک باندې اثر نه. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او فرمایل وی لا غسل علیه په دې باندې غسل نشته. نو دا سحر کې چې آسان خلاصه ده چې په سحر کې سړی را پاسي خپل پرتوک یې چیک کړي پرتوک لوند دی پرتوک باندې رمنۍ اثر ښکاری نو دا سړی به لامبي په دې باندې غسل لازم دی. او چې کله په سحر کې را پاسي کو د په ځان باندې ډیر شک راشي چې ما شپې خوب لیدلې ما ته احتلام شوی خو پرتوک باندې رمنۍ اثر نشته پرتوک لوند نه دی نو لا غسل علیه په دې باندې غسل نشته. به ام سلیم رضی الله تعالی عنها د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته تپوس وکړه وای دا الله رسوله کدا قشند کار در زنانه سوشي چې زنانه په سحر کې را پاسي پته ته ولګیږي چې په ما باندې غسل لازم شوی او پرتوګې لوندي نو دې بس کوي. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او فرمایل النساء شقائق الرجال وای دا زنانه دا د سړو په شانتي دي کداغه شانتي کیس د زنانه سره غلې وو نو زنانه در پام دغه حکم دی کوم چې د سړي د پاره دی.